الرحیم. السلام علیکم. خوله مې ستړې شوه، زړه مې ستړی شو. ملګرو زما هره ویډیو کې دا وي چې 400 نه د ښار ناپرسان دی. پرون د 400 د رزړو په هسپتال کې ومن اینڈ چلډرن هاسپټل کې یو زنانه بیماره فیملی والا راوستې ده او ورته یې ووی چې دا زنانه واپس بوځئ د دې چیک اپ وشو دا 13-14 دن بعد به د دې چې کوم دی ډیلیوري کیږي او دې کې لا ډېر شي ټایم دی. دومره قابلان ډاکټران د 400 د وومن اینډ چلډرن چې هغه ماشوم هغه زنانه چې واپس په ګاډي کې ناست او کور ته روان دي نو هغه ډیلیوري د هغې په ګاډي کې په لاره باندې شوې ده. نو شیم په دې داسې ډاکټرانو باندې په دې داسې انتظامیه باندې چې دونه غلط منیجمنټ دوی کوي چې په هاسپټل کې دوی ورته وایي چې د دې 14 دن شته په ډیلیوري کې او هغه 14 ګنټې په کې هم نه تېرېږي. په ګنټه کې دننه چې هغې واپس کور ته تلو په لاره کې د هغې ډیلیوري شوې ده ماشوم شوی دی. او دویمه خبره تاسو وګورئ چې د 400 دومره غټ ډي ایچ کیو هسپتال دی او د دې نه لیبر روم ختم شوی دی. ډیلیوري کیسونه دلته نه کیږي او خلک په ایمرجنسي کې اکثر دلته راشي دي ځنه بیا رزړو ته ځي د هغې تکلیف هغه سخته چې کوم نه په لاره تېره شوي چې هسپتال ته رسي ماشوم د خلکو په ګاډي کې شوي وي. ډېر د افسوس مقام دی. زه د هیلث وزیر ته ریکویسټ کوم، زه د 400 ایم ایس ته ریکویسټ کوم چې پلیز د الله د رضا په دې کې دا لیبر روم کولو کې دا ډیلیوري کیسونه دلته کولو کې ګورئ د ظلم انتها د پاسه ظلم ظلم ظلم. دا په 400 کې نن سبا یو ډاکټر دی چې ډیوټي یې نه راځي او ډېر مشهور سپیشلیست ډاکټر او الله تعالی دا خوله کږه کړې ده په پالج باندې اورېدلې دی پالج په خوله باندې والې دی او هغه هسپتال د ډیوټي یې نه راځي او په خپل کلینیک کې ناست دی او بل کس ته په اشارو خبرې کوي او میډیسن ورته لیکي مریض ته او هغه چې کوم دی هغه له خلک راځي او هغه علاج کوي او په خپل پرایویټ کلینیک کې ټیک دی ډیوټي کولی شي خو 400 هسپتال ته نشي راتلی. او دونه د افسوس مقام چې یو ډاکټر په دې حال کې هم د خدای نه نه یېرېږي. ای ظالمانو په 400 کې د ظلم انتها کولو والو د دې خپل نسلونو لپاره د پردو خلکو د مالونه خورئ الله تعالی هم ذلیل او خوار کړي او چې څوک هم دا ظلم کوي او چې د پردي حقونه خوري او د خپلو بچو له وړي او د دې چې څوک ملګرتیا هم کوي د داسې ظالمانو خلک چې په شی ولاړ او مرسته هم کوي نو زه خو د خدای نه دا دعا کوم چې رب العالمین په نسلونه وشرمې او الله نیست و نابود کړي او الله په عدسه بیماری باندې واړی الله په کرونا بیماری باندې واړی دی. کرونا ته په عربی کې عدسه وایي. دا د ابو جهل په زوی باندې راغلی وه او د ده نه چې کله خپلو بچو نفرت شروع کړو نو هغه ډوډۍ به یې ورته ویل داسې د سپي غونته کې اچوله او بیا چې د هغه بیماري ډېره شوه او هغه وارث ډېر شو بیا به یې ورته د دیوال نه پورې غاړه ډوډۍ راویشتله او بیا چې هغه مړ شو نو بیا خښولو والا مړکولو والا چې کوم خلک وو نو خښولو والا هغوی ولې بیا نه راتلل نو بیا یې په ډانګونو باندې پیسې ولې ډېرې غټې پیسې ورکړې او په ډانګونو په لوړو یې هغه د کور نه روباسو او بار یې ولې غټه کنده وکنیستلو په لرګو په ډانګونو باندې هغه کنده کې واچو هغې مردار کو او هغې ښخ کو. نو د پردي حقونه خورئ ظالمانو الله تعالی هم په نسلونو وشرموه. پردي حقونه مه خورئ او خدای ته وګورئ دا څو ورځې ژوند دی دا ښکلې په عزت سره تېر کړئ او د غریبانانو د بېوسو خلکو حقونه مه خورئ. چېرته چې اوسئ ښاد او آباد خوشحاله اوسئ. ښار ناپرسان 400 نه عبدالجان والسلام.